أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح د جهاد فی سبیل الله قتال فی سبیل الله او د هجرت فی سبیل الله ذکر ده نو اس باغی کی د صلات مسائل ذکر کئ چې کله تاسو قتال فی سبیل الله کوئ او سفر کوئ داغه د پاره نو صلات وسنګ ادا کوئ دیتا صلات الخوف لیکيږي یعنی هغه صلات چې هغه په حالت ته خوف کې په حالت ته جنگ کې هغه ته قصر من الصلات لیکيږي عام طور باندې خلق صلات القصر وتوي لیکن هغه صحیح نه ده قصر من الصلات قصر ویلے کی کمی تا کوتاہی تا یعنی کمول د صلات نا د دې طریقہ په احادیثو کې مختلف روایات دي یو رکعتم راغله دي او دو رکعتم راغلي دي د یو رکعت طریقہ دا ده چې د امام سره به یو رکعتو کې او هغه کسان بلاړ شي مورچه و سنبالی کی او چاچی صلات نہیں ادا کړي هغه بیا راشي یو رکعت باغوي وکي د امام به دو رکعت شي او د مقتدیان به یو رکعت او دویم قسم روایت بدی کې دار راځي چې یو رکعت چې د هغه د امام سره وکي او یو رکعت بزال نه مقتدیان وکي او بعضی مفسرین پدې کې د صلات خوف چې د تقریبا 40 طریقې ذکر کړې دي او پدې باندې دا بحث کړی دی او دا مسائل بیان کړی دي ان شاء الله پدې کې واقعیت راشي او دارنګه سورته البقره کې چې صلات الخوف کې څنګه چې کمه پدې کې ګناه نشته ده یعنی صلات خو بتا دا کې پنځ وخته داغه برکتونو کې کمه دغه رنګي د صلات الخوف هغه طریقه چې کومه ده هغه د عام منزلنا مختلفه ده یعنی پدې کې هغه ټولې پابندیاں ختم شي یاره خشوع کې هغه خشوع پدې کې ختم شي ولې چې خوف ده دارنګي پدې کې هغه افضل وخت شي اول له هغه داغه پابندي ختم شي پدې کې کم اطمینان چې هغه داغه پابندي ختم شي قبله ته مخ کول چې کوم ضروری دي هغه پابندي ختم شي یعنی ډېر پابندیاں بدی کې ختم شي د دې وجنا چې څنګه حالات دي داغه حالات موافقه پیاده روانه ته کپسواری باندې پسوالای باندې کده جمی موزي او کزان لا موزي هیڅ قسمه طریقې سره چې تدامن کې نو سبونه به نشته ده و اذا تم وکل چې سفر کوي تاسو فزار دې بزمکه کې او د دې سفر نه مراد عام سفر مراد نه ده بلکې د دینس هغه سفر مراد ده چې هغه د جهاد فی سبیل الله د پاره کې و اذا ضربتم او کله چې سفر کوئ تاسو فی الارض بزمکه کې فلیس نشتد علیکم پتا سباندی جناح سگنا ان پدی خبر کې تقصرو چې کمې وکي تاسو من الصلاة د صلاتنا ان خفتم کيري گئی تاسو ان يفتنكم الذين كفروا
ای یفتنکم چې فتنه کې به واچي تاسو پریشان به کې تاسو الذین وکسان کفروا چې کافران دي اگر چې خلق د دې قائل دي چې قصر من الصلات هغه په عام سفر کې ده او د روایتونو هغه ثابت ده لیکن د قران هغه ثابت نه ده د صلات الخوف صرف د قران نه ثابت ده ان الکافرین بیشک کافران کانوا لکم دد پارستاسو عدوا دشمنان مبینا سرگند یا مبینا خپل دشمنی سرگند تاسو تا و اذا كنت او کل چیت پیغمبرا نو دې کې صلات اجتماعی ته چې د اشاره ده یعنی د جمع مستان و اذا كنت او کل چیت فیهم بدی کې فاقمت نو قائم به پیغمبرا یعنی جماعتو کا فاقمت نو قائم کا لهم الصلاة دپارد دی صلاة فلتقم نو وددریگی طائفتن یوڈلا منهم ددینا ما کستا سرا ولیاخذو او وادخلی اسلحتهم دزان سرا وسلاخ پلا پدیر کی بے اختلاف دے چدا پا صلات کی یعنی په مانځ کې د ځان سره وسلا غسل په صلات الخوف کې دا واجب دي او کنا پدې کې اختیاري دي دا نو زیات بهتر پدې کې دلایل د غدي چې دا واجب دي خامخا د ځان سره آله کو زر نه ځکه مخ کې استثناء قران ذکر کړی دا ولياخذوا او بقار دا چواري وسلا واخلی د ځان سره اسلحتهم وسلخ بلا فاذا سجدوا نو کله چې دوی سجده وکي یعنی یو رکعت وکړو فليكونوا نشدد من ورائكم رستستا سنا والتاتي اورادش طائفه اخرى بلدلا لم یصلوا چې صلات نه ادا کړي فلیصلوا نو صلات دی ادا کی ما کستا سره پیغمبره ادم دل بوس راشي او دی به مورچه سنبالي کی دی ولاړ شي ولياخذوا او بقار دا چې واخلي دی د ځان سره حذرهم سامان د بچاو خپل واسلحتهم او وسلح خپل ودل الذین غواړي هغه کسان کفروا چې کافران دي لو تغفلون چې غافل شئ تاسو عن اسلحتکم د وسلو خپلنا وامتعتکم او د سامان خپلنا فیمیلون نو حملو کې بی علیکم پتاسو باندې مایلتن واحدا یو حمله یعنی په یو بار باندې حملو کې بس کار دل ختم کی دی خو غواړي دا چې تاسو د خپل سامان او د وسلو نه غافل شئ او دی په تاسو باندې اٹیک وکړي فیمیلون نو حملو کې دی علیکم پتاسو باندې مایلتا واحدا حمله یو پیرا ولا جناح او نشتر سبنا علیکم پتاسو باندې ان کانا کچری بکم پتا سو باندې ازن ستکلیم مطرین د وجد باران دې خپل وسلاغه ته سرګندې او کونتم یا ای تاسو مردا نا جوړا هغه بوج نشه استنبالوله نو بیا پتا سو څه ګناه نشته ده ان پدې خبره کې تدعو چې کې دې تاسو اسلحتکم وسلح خپلې نو معلومه ده چې دا وزر دین وسله نشي خو دې وسله به ځان سره اخلي او خذو او ني سید ځان سره حذرکم سامان د بچاو خپل بیا ما شیزونه چې هغه سره تاسو د دشمن د غزار ځان بچوي هغه ځان سره والي ان الله بشک الله پاک عدا تیار کړی دی للکافرین د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب شرمون کې
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا نُو هر کلا قَضَيْتُم چې پورا کوي تاسو الصَّلَاةَ صلات فَاذْكُرُوا اللَّهَ نو یادوي الله قیاما بولاړې وقعودا او پناستا وعلى جنوبكم او پاړه خونو خپل باندې درې حالات د انسان دي ناستا ودرېدل او ملاستا او په دې درې وړو کې الله وي ما یادوي فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ نو کله چې شئ تاسو په حالت د اطمینان کې حالت د اطمینان مطلب دا دی چې هغه خوف د دشمن لري شي فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نو قائم کړئ صلات اوس به پوره صلات ادا کوئ دا نه چې ته په سفر باندې خپل گاډي د سره ده او په هوټل کې ودرېږي او سلور روټي خوري خپه قلار او غبي شپه لګي او چې کله د صلات ټیم شي چې قصر کو الګ ولې قصر کې قصر سره شرط قران چې د هغه خوف لګولې ده لکه مخکې آیات چې 13 یو سلیو کې ان خفتم دا ان چې دا شرطیه ده که خوف نه نو فاقیموا الصلاه فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ نو کله چې تاسو په حالت د اطمینان کې شئ په آرام باندې شئ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نو قائم کئ صلات ان الصلاة بشک صلات کانت دے علی المؤمنین فمؤمنان باندې کتابا فرض موقوتا پوخسرا مقرر کړی شوی موقوتا صيغه د اسم مفعول دا او دا د وخت نه دا یعنی هغه مون چې الله تاسو باندې فرض کړی دی موقوتا وخت باندې مقرر کړی شوی د سحر مون په سحر کې قضا ونګي نماز مخین داغه په وخت او مازیګر داغه په وخت هر مون په خپل وخت کې او بعض خلک په دې مسله کو نه پوهیږي نو هغه صلات جمع بین الصلاتین چې کله کوي چې جی په سفر کې جمع بین الصلاتین راغله چې ماسخین او مازیګر مون به یو ځای وکي ماخام او ماسوتن به یو ځای وکي لیکن د دې په مسائل نه پوهیږي جمع بین الصلاتین په سفر کې جائز ده که حالات داسې لیکن دې کې تقدیم او تاخير به د مسله ځان پوه کوي یعنی د ماسخین مون چې هغه بلګ روسته کې لیکن قضا کې به نه آخري وخت به ویسه او مازیګر مون چې هغه وړاندې کې یعنی اول ټیم ته بیراواله نو چې کله د ماسخین مون دی وګور نو بس سمدستي بیا د ماسخین ټیم به ختم شي مازیګر به شروع شي بیا د مازیګر وکړه نو جمع بین الصلاتین شو او دواړه منځونه په خپل ټیم کې وشول دا رنګي صلات د مغرب بلک تاخير کې وکي او صلات العشاء هغه کې به تقدیم او کې لږ مخ کې وکي نو دا دواړه به یو بل سره یو ځای کې دا نه چې د ماسپخین کې په موږ کې دواړه کې یا د مازیګر د موږ په وخت کې دواړه کې یا د ماخام په وخت کې دواړه کې یا د ماسودن په وخت کې دواړه کې دا نه پوهې د جهالت ده ولا تهنوا او سستی مکوي ولا تهنوا کمزوري مختار کوي دشمن تخبل کمزوري مختار کوي ولا تهنوا او کمزوري مختار کوي فی ابتغاء القوم پلټولو د قوم دشمن کې قوم چې دا نکره دا القوم کله چې الف لام په داخل شو دا معرفه شو خاص شونه مراد د دین هغه دشمن قوم ده ولا تهنوا سستمکوي فی ابتغاء القوم پلټولو د قوم د دشمن کې یعنی په سرګرمۍ سره دا کار کوي اسلام د جنگ اجازه نه ورکوي چې لیکن تاسو نه کله نقل علیږي حمله مخ کې وکړه نو است قلاریږي تاسو ما ان تکونو کچری تاسو تعلمون دردمن شوي تعلمون اصل کې د مضارع سے غلا نو عام طور باندې خلکو ترجمه کړي دا ان تکونو تعلمون ک تاسو دردمن شوي یي نو مراد دې هغه د جنگ احد هغه دغه غسته ده نو یعلمون کی بیا د جنگ بدر هغه طرف ته اشاره کړي دا لیکن دا دواړه صيغه یو د حاضر صيغه دا او بل دا غائب صيغه دا دواړه د مضارع صيغه دي نو بهتر دا چې مونږه د حال ترجمه د دی وکړو
इन तकूनो कचरितासो तालमूना दरमन के गए फ़इन्नहुम यकीनन भी यानी दा दुश्मनान तासो यअलमूना दरमन की गी कमा तालमूना लकसम चितासो दरमन के गए यानी सम चितासो पर तकलीफ के राजी दर्दुन दरबान राजी तकालीफ राजी गम राजी परेशानी राजी न दा पतासो यवाज न राजी का न दा हो बड़े मुशरिकान और काफिरान राजी से कम तासो रे चंकई वतरजूना औ में साते तासो मिन अल्लाह दा अल्लाह ना मादा वे खबरे ला यरजून जो उम्मीद न साथे भी यानी तासो खुदा यो उम्मीद दे छ मंगा दा जिहाद कहो न प दुनिया के द अल्लाह दिन छे दे अगब गालिब से इंसाफ बराशी और अल्लाह व जमन न रजा शे न आखिरत के बाद अल्लाह मुंद जहन्नम न बच के जन्नत तब दाखिल के न दा कोई खुदा निश्ते दे करा आओ खाली इज्जत के मुकाबला कई और नुमाइश कई और द दुनियाई मुफादात लपार लेके आ रही नु चाहुई दा तकालीफ बर्दाश्त कई नु मोमिनान तासुल सशवी दिता दा तकालीफ न बर्दाश्त कवई इन तकूनो कचरिय तासो तालमूना च दरमन के गए फ़इन्नहुम यकीनन भी यअलमूना दरमन की गी कमा तालमूना लकसम च तासो प तकलीफ के राज़े वतरजूना औ में साते तासो मोमिनानो मिन अल्लाह दा अल्लाह ना मादहा वसा ला यरजून जो उम्मीद न साथे दुए दा अल्लाह न दावे वकान अल्लाह दे अल्लाह पाक अलीमन खबवा हकीमा हिकमतुन वाला सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला